السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول بخیر او جوړ به یې ملګرو. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته هغه دوايانې درښایم کوم چې موږ سره په زکام کې مؤثرې دي، خو ډېرې زیاتې دي. خو په دې ویډیو کې زه تاسو سره یو څو شریکوم. په هغې کې په اول نمبر به زه تاسو سره ایرینیک باره کې معلومات شیر کړم. ایرینیک چې کوم دی په دې کې موږ سره دوه فارمولې دي، آیبوپروفین او سایډوفیډرین. د آیبوپروفین چې کوم دی خپل کار دی او دغه شان د سایډوفیډرین خپل کار دی. د دې دواړو فایدې هم شته، نقصانات هم شته، خو په ایرینیک کې چې کوم دی دا دواړه یو ځای شوي دي. کله چې موږ ایرینیک استعمال کو نو د آیبوپروفین او د سایډوفیډرین چې کومې فایدې دي هغه دواړه موږ ته په یو ځل باندې میلاو شي. نو غواړم چې د آیبوپروفین او سایډوفیډرین در سره څه لږ شان واضحه کړم. آیبوپروفین چې کوم دی موږ سره په مختلفو دردونو کې لکه د سر درد شو، بدن درد، جوړونو دردونه په دې کې کار کوي. دغه شان په انګریزي کې ورته موږ انفلمیشن وایو، دغه سوروالی الرجي غوندې چې زموږ په بدن باندې راښکاره شي په دې کې موږ سره کار کوي. دغه شان کله چې زموږ یو ځای کې لږ پړسوب پیدا شي په دې کې هم چې کوم دی آیبوپروفین څه ناڅه کار کوي. اوس به راشو سایډوفیډرین ته. سایډوفیډرین چې کوم دی زموږ د پوزې په بندېدو کې کله چې زموږ پوزه بنده وي دغه شان یا زموږ پوزه زیاته روانه وي په دې کې کار کوي. دغه شان په الرجي کې کار کوي. او کله چې د زکام په وجه باندې یا د سینې خرابېدو په وجه باندې زموږ ساه بنده کېږي په دې کې کار کوي. اوس به در سره دا خبره شیر کړم چې دا دواړه فارمولې په دې کې یو ځای ولې دي او کله چې دا یو ځای شي زموږ د بدن لپاره یې څه فایده ده. دا یو خبره زموږ په ذهنونو کې ده چې موږ په یو ټایم باندې دوه دوايانې یو ځای نشو استعمالولی. مخکې ما دا خبره واضحه کړې وه چې عوامو په ذهنونو کې یو سوال پیدا کېږي چې اکثر تاسو ډاکټران موږ د دې خبرې نه منې کوئ چې تاسو به په یو ټایم باندې دوه دوايانې نه استعمالوي. نو مارکیټ نه هم چې کوم دی موږ ته داسې دوايانې میلاویږي چې په هغې کې دوه فارمولې لکه اوس ایرینیک چې کوم دی په دې کې دوه فارمولې دي، خو په دې ځای کې چې کوم دی په دې باندې د ډاکټرانو د فارماسسټو دستخط دی، ساین دی. په دې وجه باندې د دې نقصان نشته او د دې فایدې زیاتې دي. که موږ سوچ وکړو په زکام کې چې کوم دی زموږ پوزه بندېږي، زموږ پوزه دغه شان کولاوي، الرجي ورسره موږ ته لګي، زموږ پوزه کې چې کوم دی انفلمیشن پیدا کېږي، سوزش پکې پیدا کېږي او دغه شان زموږ په بدن باندې یخاو راځي، داسې یخني غوندې زموږ کېږي، تبه ورسره پیدا کېږي چې د تبې په وجه باندې زموږ ټول بدن ډېر زیات خوږېږي. نو دا فارمولې چې کله دواړه یو ځای شي آیبوپروفین چې کوم دی زموږ د بدن په دردونو کې ورسره کار وکړي او دغه شان سایډوفیډرین چې کوم دی دا زموږ د زکام چې کوم علامات دي، پوزه زموږ روانه یا دغه شان پوزه زموږ بنده یا الرجي دا کنټرول کړي. نو کله چې دا دواړه فارمولې دا دواړه کارونه وکړي زموږ بدن ته چې کوم بېچیني راغلی هغه هم ورسره ښه شي او دغه شان چې کوم زموږ زکام موږ ته لګېدلی هغه هم ورسره کنټرول شي. اوس به درته د ایرینیک څه سایډ افیکټ څه نقصانات ذکر کړم چې په هغې کې موږ سره په معده کې تیزابیت راځي، معده سوځي او دغه شان زړه خرابېږي، خېټه کې ورسره اوچ درد راځي، انسان ورسره د قبض شکار کېږي او دغه شان تچ امتیازې ورسره بندې کېږي، سترګې به دې ورسره داسې زیړي، بدن به دې ورسره زیړي او دغه شان په بدن باندې ورسره اکثر ریشز پیدا کېږي. په پیناډال سیف کې چې کوم دی موږ سره دوه قسمه پیناډال سیف راځي چې یو شین رنګ کې ګرین کلر او بل موږ سره په زیړ رنګ کې. شین چې کوم دی دا موږ د شپې استعمالو او زیړ چې کوم دی دا موږ د ورځې استعمالو. په زیړ باندې غټ غټ لیکلي پیناډال سیف ډے کیپلیټ او شین چې کوم دی په دې داسې څه نه لیکلي خو دا موږ د شپې استعمالو. د پیناډال سیف چې کوم ګرین کلر دی شین دی په دې کې داسې فارموله استعمال شوې ده چې دا په زکام کې مؤثره ده خو ورسره لږ ارام پکې دی، په دې وجه د دې استعمال موږ د شپې کوو. دغه شان چې کوم پیناډال یلو کلر دی زیړ رنګ دی دې کې ارام نشته، په دې وجه باندې چې کوم دی دا موږ د ورځې اډوایس کوو. پیناډال چې کوم ګرین کلر دی شین رنګ دی په دې کې موږ سره پیراسیټامال پراته دي، په دې کې سایډوفیډرین پراته دي، په دې کې کلوروفینرمین پراته دي. په پیراسیټامال باندې درته ما خبره کړې وه، په سایډوفیډرین مې هم درته چې کوم دی اوس وکړه. په ایرینیک کې را به شو کلوروفینرمین ته چې د کلوروفینرمین زموږ په بدن کې څه کار دی او زموږ دپاره بیا څه نقصانات دي. کلوروفینرمین زکام سره تعلق لرونکي مختلف مسلو کې کار کوي لکه پرنجې کول شو، دغه شان پوزه کله بنده وي کله پوزه روانه وي او دغه شان اکثر چې کله زموږ پوزه زیاته روانه وي او موږ رومال ډېر زیات استعمال کوو دې سره زموږ په دې پوزه کې دلته پړسوب غوندې پیدا کېږي، دغه هم چې کوم دی کلوروفینرمین سره ټیک کېږي. زکام په دوران کې اکثر زموږ مرۍ کې داسې خارښ غوندې ولګي، دغه خارښ کې هم چې کوم دی کلوروفینرمین خپل کار کوي. دغه شان زکام په دوران کې چې کوم دی زموږ د سترګو نه اوبه ځي، دغه اوبه هم چې کوم دی کلوروفینرمین سره کنټرول کېږي. زکام نه علاوه کلوروفینرمین چې کوم دی دا موږ سره په خارښ کې کار کوي او دغه شان کله چې موږ ته داسې الرجي غوندې ولګي اچانک ایمرجنسي حالت کې دغه ټایم کې چې ته استعمال کې دا په دې وخت کې هم کار کوي. اوس دا کلوروفینرمین چې کومه فارموله ده
دا فارموله موږ سره په پیریټان کې هم موجوده ده. نو دا فارموله چې مې تاسو ته بیان کړه په دې کې موږ سره د پیریټان هم تعریف وشو چې تاسو په کلوروفینرمین باندې پوه شوئ نو په پیریټان ګولو باندې هم تاسو پوه شئ. د زکام په دوران کې انسان دپاره د آرام ضرورت وي. اکثر انسان وایي چې یاره زما زکام دی زه ډېر زیات تکلیف کې ما خو چې سملم ماله خوب نه راځي. خو د کلوروفینرمین چې کومه فارموله ده کومه چې موږ سره په پینډال سیف کې موجود ده او دغه شان په پیریټان کې موجود ده دا یو داسې فارموله ده کله چې ته دا استعمال کې دې سره ستا زکام هم ښه کېدو طرف ته ځي او دغه شان ته ورسره آرام هم کولی شي. به در سره د پینډال سیف او دغه شان د پیریټان څه ساید افیکټ یعنې څه نقصانات شیر کړمه چې په دې کې انسان ته سر درد کېږي، انسان ورسره ډېر زیات بېچینه وي، انسان ورسره داسې ګنګس غوندې وي، انسان ته ورسره خوب نه راځي، بلډ پریشر ورسره زیاتېږي. دغه شان د کلوروفینرمین چې کومه فارموله ده کوم چې موږ په پیریټان کې هم ده او په پینډال سیف کې هم ده دا چې کله سړی استعمال کړي نو دې سره د انسان دا جسم چې کوم دی داسې مړ وي اوده اوده وي، انسان ته ورسره خوب ورځي، نظر کې ورته داسې بلر بلر محسوس کېږي. بل دا چې انسان ورسره داسې ډېر ویښ نه وي، انسان ورسره په خبر باندې په اسانۍ سره نه پوهېږي. دا وه د نن ورځې ویډیو زکام باره کې چې باقي کوم میډیسن دی اب انشاءالله پر روانو ویډیو کې تاسو سره شریکومه. که دا ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.